د جمع سالم جمع سالم څه ته وایي دا هغې جمع ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن او صیغه هغه برقراره پاتې سالمه پاتې او په هغه ماته کړی شوي نه او چې د دې آسان علامت دا دی چې ګوره د واحد صیغې په اخر کې به اضافه وکړی شي نو جمع به دې جوړه شي. ګوره مسلمون د مسلمون نه موږ جمع جوړو نو مسلمون به وایو څه به وایو اوس د په مسلمون کې مسلم لفظ بالکل صحیح سالم دی که نه دی په منځ کې کړلی شوی دی په منځ کې صحیح اضافه شوې ده روغ دی که نه دی بالکل روغ دی لہذا صرف موږ په آخر کې واو نون ملاو کو نو جمع دې جوړه شي جمع سالم جمع د جمع سالم بیا دوه قسمونه دي یو ته وایي جمع سالم مذکر سالم یو ته وایي جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم هغې جمع ته وایي چې د هغې په آخر کې واو نون مفتوحه واو ما قبل مضمومي نون مفتوحه واو ما قبل په حالت رفعي کې صحیح ده او یا ما قبل مکسور او نون مفتوحي یا په آخر کې صحیح نون مکسور نون مفتوح یا ما قبل مکسور ګورئ مسلمون نون مفتوح دی که نه دی واو ما قبل مضموم دی که نه دی لہذا دا علامت دی د جمع مذکر سالم جمع دا حالت نصبی و جری کی مسلمین نون مفتوح دی که نه دی یا ما قبل مکسور دی که نه دی لہذا دی ته وایي جمع مذکر سالم جمع او جمع مؤنث سالم هغې جمع ته وایي چې د هغې په اخر کې الف او تای الف او جیسے مسلماتن اوس ګوره دا د مسلمون مسلمتون نه جوړې ده نو مسلمتون مسلم هغه صیغه به کې بالکل صحیح سالمه ده که نه ده دا لہذا په آخر کې د الف تا اضافه وشوه او هغه جمع سالم چې د هغې په آخر کې د الف تای نو دا به جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم دا خو موږ د جمع اقسام وي د الفاظو په اعتبار سره داسې ده که نه ده اوس د معنی په اعتبار سره د جمع دوه قسمونه دي د معنی په اعتبار سره د جمع څو قسمونه دي یو ته وایي جمع قلت او یو ته وایي جمع کثرت جمع قلت هغې ته وایي چې د 10 نه به کم باندې دلالت کوي جمع کثرت هغې ته وایي چې د هغې اطلاق په 10 یا د 10 نه په ډېرو باندې کېږي جمع قلت به څنګه پیژنو جمع کثرت به څنګه پیژنو نو د جمع قلت به څنګه پیژنو جمع کثرت به څنګه پیژنو شپږ اوزان د جمع قلت خپل اوزان دي خپل شپږ اوزان دي څو اوزان دي افعل افعال افعلة فعلة او جمع مذکر سالم چې کله دا د الف لام نه خالی الف لام نه جیسے مسلمون او جمع مؤنث سالم چې کله د الف لام نه صحیح خالی نو دا به جمع کثرت جیسے مسلمات دا به جمع قلتی په خبره پوه شوئ افعل افعال افعلة فعلة او جمع مذکر سالم چې کله فی الف لام داخله جمع مؤنث سالم چې کله فی الف لام داخله نه نو دا جمع قلت اوزان دي څو اوزان دي شپږ څو اوزان دي ګورئ مثالونه وسوالئ ښه افعل په وزن راځي اکلبن افعل رالی که نه دی اکلبن بر وزن دی افعل پر اکلبن بر وزن دی افعال جیسے اقوال بر وزن اعونة بر وزن او غلمة بر وزن فعلة او مسلمون بر وزن مفعلون خو لکه دا جمع مذکر سالم دی او الف لام بداخله او دغه شان مسلمات دا جمع سالم دی او الف لام بداخله لهذا دا جمع قلت سدي اوزان دي پوه شوئ اچھا د دې نه علاوه چې څومره د جمع
او څومره اوزان دي ټول د جمع کثرت دي څومره اوزان دي هغه ټول د څه دي د جمع کثرت اوزان دي د څه اوزان دي د جمع کثرت اوزان دي نو وسه د جمع کثرت چې کله اوزان دي نو لہذا د دې اوزانو نه علاوه چې یو وزن راشي نو موږ به وایو دا جمع کثرت ده دا جمع ګوره په مسلمون باندې الف لام موږ داخل کړو نو څه به شي المسلمون کنه او موږ د جمع قلت اوزان وي هغه جمع سالم چې هغې باندې الف لام داخله لہذا موږ په الف لام داخل کړو نو دا به جمع قلت دی که جمع کثرت جمع کثرت به جمع کثرت به پوه شوئ وسه د جمع په باره کې چې کومه دی نو موږ قواعد ضوابط ونوي او د تصنیح په باره کې خو موږ شرایط هم ووي که نه اوس د جمع شرایط څه دي جمع به جوړو څنګه د مختلفو الفاظو نه به چې کله موږ جمع جوړو نو څنګه به جوړو او د جمع نور مزید اقسام څه دي چې زموږ په علم کې هغه هم راشي نو ګورئ د جمع چې کله موږ جمع جوړو د یو اسم نه نو د اول خو د ټولو نه مخکې د جمع شرایط ذهن کې کېدی نو د جمع اولنی شرط موږ دا ووي چې جمع هغې ته وایي چې هغه د دوو نه په ډېرو باندې څه وکړي دلالت وکړي او نمبر دو دویم موږ دا ووي چې د دقې مادې نه د دې مفرد هم صحیح نمبر تین شرط د دې دا دی چې د جمع او وزن موجودي وزن د صحیح د جمع او په هغې باندې احکام هم د جمع مرتب کیږي صرف ګوره وزن د جمع به نه وي بلکې څه وي احکام هم به پې څه کیږي مرتب کیږي او د دې سره سره د جمع دا څو شرایط شو د دوو نه به ډېرو دلالت کوي ماده د دغې مفرد نه د جمع وزن موجود او احکام به مرتب کیږي اوس که یو اسم د دوو نه به ډېرو باندې دلالت کوي لیکن باقي شرایط پکې موجوده نه نو لهذا د دې سره د واحد معامله کولی شي یعنې دا واحد هم بللی شي او دا چې کومه دی نو په دې باندې د جمع اطلاق هم کیدی شي په خبره باندې پوه شي مثلا ګورئ لفظ شعب دی یا شعب دی نو موږ لفظ شعب یا شعب دا جمع ده صحیح ده خو لهذا په دې کې د جمع وزن شته نه دی که نه لهذا په دې باندې شعب ذکي هم موږ ویلی شو شعب او شعب اذکیا هم ویلی شو پوه شوئ لکه شعب ذکي چې ذکي د دې صفت دی واحد دی که نه لهذا چې موصوف واحد نو صفت به ورله واحد راوړو که نه لهذا شعب ذکي موږ ویلی شو او اذکیا هم ویلی شو څه ویلی شو اذکیا ویلی شو ولې اذکیا ویلی شو ځکه چې موږ وي په دې باندې د جمع اطلاق کول او دا جمع بلل لهذا دا هم صحیح دي دا هم صحیح دي په خبر باندې پوه شوئ اچھا اوس د جمع مذکر سالم دا د څه نه جوړیږي د کوم څیزونو جوړیږي او د جمع مذکر سالم قواعد او ضوابط څه دي نو دا هم په ذهن کې کیدی بیا به د جمع مؤنث سالم کیدی بیا به مکسر کیدی نو دقه شان به پسې مخکې ورو ځو ګورئ د جمع مذکر سالم همیشه به جمع مذکر سالم د هغې څیزونو راوړي راځي چې هغه یا علمي او یا صفتي یا علمي او یا صفتي که علم نو یا صفت نو نو په دې صورت کې به د داسې اسم چې کومه دی نو جمع مذکر سالم موږ نه راوړو پوه شوئ اوس تاسو به وایئ چې دا علم د کومې بلا نوم دی او دا صفت د کومې بلا نوم دی نو د دې وضاحت درته ما کومه صحیح ده د ټولو نه مخکې د علم دپاره 3 شرطونه دي د علم دپاره نمبر 1 مذکر عاقلی مذکر عاقلی چې کله مؤنث عاقلو
نو د دې به جمع مذکر سالمه نه راځي جمع مذکر سالمه ګوره زینبو دا مؤنث دی که مذکر دی او عاقله ده که نه لہذا احترازی مثال دا شو چې د دې به جمع مذکر سالمه نه راځي جمع مذکر سالمه لکه منګه زینبونه نشو ویلی زینب پوه شوئ اچھا دویم د دې واحد به د تا نه خالی د دې واحد په آخر کې به ګول تا نه پوه شوئ که ګول تا وه نو د دې به جمع مذکر سالمه نه راځي جمع مذکر سالم ګوره حمزتو حمزتو کې هغه ګول تا ده که نه ده لہذا د دې به جمع مذکر سالمه نمبر 3 په دې دا به غیر مرکب غیر منصرف نه مرکب غیر منصرف مرکب توصیفی مرکب منصرف بنئ مرکب پوه شوئ ګوره سیبویه یا مرکب صوتی دی که نه او مادی کرب مادی لہذا د دې څه به نه راځي جمع مذکر سالمه نه راځي اوس د څه به راځي بھائی نو ګورئ مثال زیدون زی مذکر دی که نه عاقل دی که نه د تا نه خالی دی که نه ترکیب دی نه مرکب دی نه دی که نه لہذا د زیدون نه چې موږ جمع مذکر سالم جوړو څه به وایو زیدونه څه به وایو پوه شوئ سعیدون سعیدون مذکر دی که نه عاقل دی که نه د تا نه خالی دی که نه او مرکب دی لہذا د دې چې موږ جمع جوړو څه به وایو سعیدونه څه به وایو نو دا خو د علم شرائط شو د علم 3 شرطونه دي د علم سمجھ کې راغله 3 شرطونه اچھا نمبر 2 منګه وی چې جمع مذکر سالم به جوړیږي د صفت نه د څه نه اوس د صفت دپاره 15 شرطونه دي څو شرطونه دي نمبر 1 مذکر عاقلی مذکر که مذکر عاقل نو نو په دې صورت کې به د دې جمع مذکر سالمه نه راځي جمع مذکر سالمه ګوره مثال دی شامخون شامی دا د جبل صفت دی د څه صفت دی شامخون دا چې کومه دی دا مذکر خو دی لیکن عاقل دی نه که نه ځکه د غیر عاقل په غار کې عقلي نه که نه لہذا دا به څه شی مذکر عاقل نه دی مذکر عاقله لہذا د دې به جمع مذکر سالم نشو راوړی پوه شوئ دویم د تا نه به خالي که د دې په آخر کې تا وه د مفرد نو د دې به جمع مذکر سالمه عالمتون عالمتون صیغه صفت ده که نه آخر کې ګول تا ده که نه ده لہذا جمع مذکر سالم به د دې نه جوړیږي نمبر 3 د افعل په وزن بنئ د افعل په وزن به ګوره احمرو لہذا د دې افعل په وزن ده که نه ده که د افعل په وزن وه د دې جمع مذکر سالم به نمبر 4 د فعلانو په وزن به نه د فعلانو په وزن به سکرانو لہذا د دې جمع مذکر سالم به نمبر 5 داسې صفت بنئ چې هغه د مذکر او مؤنث دواړو دپاره راوړی کېږي داسې صفت بنئ چې په مذکر او مؤنث کې برابري داسې صفت بنئ چې مذکر او مؤنث کې جیسے صبورن ګوره صبورن دا د مذکر او مؤنث کې برابر دی مذکر او مؤنث کې د مذکر دپاره هم استعمالیږي صبور او د مؤنث دپاره هم لہذا د داسې صفت که داسې صیغه صفت وه نو په دې صورت کې به د دې جمع مذکر سالمه نه راځي پوه شوئ اوس ګورئ تاسو وایئ چې وایي دا نه او دا نه او دا نه او دا نه نو څنګه به جمع ګوره عالمون 15 شرطونو ته ګورئ مذکر دی که نه دی عاقل دی که نه دی تا نه خالی دی که نه دی د افعلو په وزن دی نه د فعلانو په وزن دی په مذکر او مؤنث دواړو کې برابر دی لہذا د عالمون جمع چې موږ کله راوړو نو څه به وایو عالمونه څه به وایو
او د کاتبون جمع راوړو څه به وایو پوه نه شوئ پوه شوئ اچھا یو بله قاعده او ضابطه ده د جمع په باره کې چې ګوره موږ څنګه د تثنیې په باره کې ووایو چې تثنیه د اسم مقصور او اسم ممدود نه څنګه جوړو دقه شان د جمع په باره کې هم ده څنګه چې موږ د تثنیې په باره کې ووي که اسم ممدودي او کله د دې نه موږ جمع مذکر سالم جوړو نو د دې حمزې ته به وګورو چې حمزه اصلي ده یا اصلي که اصلي نو په خپل حال باندې به پرېږدو مثلا قراؤن قراؤون قراؤن قراؤون او که دا چې کومه دی حمزه دا د تانیث د پاره د دې اضافه کړی شوی اصلي نه وه نو بیا به په واو سره بدل کو مثلا زکریا او زکریا نو زکریاونه زکریاونه که چېرته دا په واو یا سره بدله شوې وه نو په دې صورت کې به په دې کې دوه وجوهات ویل جایز دي مثلا غطاؤن غطاؤون که نه لهذا جمع به جوړو غطاؤون او غطاؤونه غطاؤون او غطا پوه شوئ دا موږ اوس وي په تثنیه که نه لهذا مزید د دې باندې د ذهن د خوراک ته ضرورت نشته موږ د دې قانون هم ویلی اسم مقصور او ممدود والا قانون ویلی که نه اچھا یو بله قاعده او ضابطه دا ده چې کله اسم مقصور نو څنګه چل به کوو نو اسم مقصور کې به داسې شی کوو چې موږ به د ټولو نه مخکې الف حذف کړو چې جمع جوړو نو څه به حذف کړو الف او ما قبل فتحه به باقي پاتې کړو او واو به راوړو ګورئ د مصطفانه مصطفانه موږ اوس جوړو جمع نو الف حذف کړو موږ او واو نون راوړو نو څه به شي مصطفونه مصطفونه او حالت نسبي او جري کې به واو په یا سره بدل شي که نه نو څه به شي مصطفینا پوه شوئ اچھا که چېرته یو اسم او د هغې نه هغې ته اعراب چې کومه دی جمع والا ورکړی کېږي لیکن د دغې مادې نه د دې مفرد موجوده نو لهذا دې ته به جمع مذکر سالم نه وایو بلکې ملحق بالجمع المذکر سالم به ورته وایو ملحق بالجمع المذکر ګورئ عشرونه په عشرونه په 10 باندې دلالت کوي که نه کوي لیکن د دې عشرونه نه د دې مادې مفرد موجود دی مفرد شته مفرد خو احد نازي که نه لهذا چې نه راځي نو لهذا دې ته وایي ملحق بالجمع المذکر سالم پوه شوئ اچھا او جمع مذکر سالم نون چې کومه دی همیشه مفتوحي او په اضافت په وخت کې څه کېږي غورځېږي ګوره مسلمونه چې کله د مسلمو اضافت موږ وکړو مثلا دا ده چې پاکستان طرف ته صحیح ده نو نون به وغورځېږي نو موږ به څه وایو مسلمو پاکستانه مسلمو پوه شوئ